الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم. خبره شروع د سپاره شروع شو. الحمدلله د کافرانو اعتراضات مسلمانان چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ولاړو او د قبلې د بدلیدو حکم راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې توش یا نور مسلمانانو چاته یو صحابي مثال په تور یو جمعات ته تللی او د مازدیګر ټیمونه هغه ویلی دي چې قبله حکم بدل شه نو هلته چې څوک نو هغه حدیث را نقل کړی چې وایي د مازدیګر قبلې حکم بدل شه داسې ماښام ولا ماښام یې دغه شان چې بس داسې جوماتونو مسجد قبا ونږدې مسجد نبوي کې خپله ده او مسجد قبلتین کې دا حکم راغلی وغیره نو کافرانو اعتراضات شو. په یهودیانو دا ډېر بد ولګېده چې د بیت المقدس نه وړی هغې ته خو مونږ هم او مشرکانو په هغه کې تمه پیدا شو خلکو ته چې ورور یې خو زموږ کعبې ته مونږ شروع کړه خیر نو بس اوس کې که خیر نو بس لږ سوچ ورته دی بس خپل دین ته ورو راځي ښه کاته ورو ټیک شو. نو اصل خبر دا د هدف او موقف کې تبدیلی نه راځي پالیسی طریقه کار بدلیږي پالیسی سره او طریقه کار بدلیږي را بدلیږي او هدف او موقف کې به چې دی تبدیلي ته نه راولي. مثال په طور ته وایي چې زه مردان ته ځم نو ته د سواړیانو په دې لاره هم تللی شي که داسې لاړ شي په شیخ متون هم راتاویدی شي داسې په رنګ روډ هم راتاویدی شي نو دا ټول کیدی شي خو هدف او موقف به ستا ته وایي چې دغه مردان ته به زه رسم دا ستا هدف نو بس ټیک ده. نو الله رب العزت وایي چې ګوره مشرق و مغرب دا د خدای دی بس د خدای ورته خدای پاک ورته دې ته بیت المقدس ته مونځ کوي بیت المقدس ته کو اوس ورته خدای وایي چې کعبې مبارکې ته کوي کعبې مبارکې ته کوي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه خواهش و هغوی غوښتل ده چونکې ابراهیم علیه السلام او د هغوی به چې دی دغې کعبې مبارکې طرف ته مونځ کوو نو الله رب العزت د آیات کې هغه تذکره کوي قد نرا یقینا موږ وینو تقلب اړولو وجهک د مخ ستا فی السماء طرف د اسمان ته فلنولینک نو بس خامخا ګرځو تعالی را قبلة قبله ترضا فلنولینک نو بس ګرځو هامخا بس هامخا مونږ اړو تعالی را قبلة هغې قبلې ته ترضاها چې ته پې خوشحالې چې ته پې رضایي الله رب العزت وي بس تعالی را هغې طرف ته ګرځو چې په کوم باندې ته خوشحاله رضای فول وجهک بس وګرځه مخ خپل لره شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحیث ما کنتم په کوم ځای کې چې یې تاسو فولو وجوهکم نو وګرځئ مخونه خپل شطره طرف د مسجد حرام ته مسجد حرام طرف د مسجد حرام ته اوس خبره داره چې موږ عین اوس چې څوک هلته الله دې راته نصیب کړي بار بار څوک چې کعبې مبارکې سره مونځ کوي نو اب عین کعبې ته مخ کوي بلکل که د هغه د کعبې نه سینه معمولي توی د ده مونځ نه کېږي د څلورو طرفونه چې دا طرف ورته مخ کوي او څوک چې د دې طرفونه مونځ کوي نو بس دا به د کعبې مبارکې طرف ته د بیت د ورته مسجد حرام طرف ته به مخ کوي بس ستا عبادت کوي الله دې توفیق راکړي. د دې وجې لکه ته چېرته اوس انسان دی مسافر وي سړی دی زنانه هم داسې راتلی شي مسافر او تا ته قبله نه معلومه څوک شته هم نه اول خو چا نه تپوس وکړه څوک نشته بیا ښه سوچ وکړه یو طرف ته مونځ وکړه چې کوم طرف ته ستا چې دی نو په هغې باندې ډېر دغه راځي دا قبله دې طرف ته بس هغې طرف ته ودرېږه
بیا تا مونځ وکړه تا ته وروستو پته ولګېده نو مسله دا ده چې بس تا مونځ شوی دی. مثال په طور تا یو طرف ته مخ کړو تا چې هو دا مونځ قبله خو بل طرف ته بس تا مونځ شو. اوکې خلک دي نیکان خلک دي موږ خپله دغه ته تلو سمندر غاړې ته دي سمندر غاړې ته تلو هغې ته تلو بیا د ماښام مونځ شو چې ماښام مونځ هم کله کو نو چې جمع ته روان بشم نو راپسې ملګري ولته کراچۍ کې او ورپسې زنانه راله هغه زه بیا وروستو مانځه کې راغلی خو مانځه ته چې دی هغه هم ولاړه وه هغې هم نیت تړلی نو بالکل داسې خلک شته چې د جمع د مونځ په هر څه کې خیال ساتي. الله دې موږ له هم توفیق راکړي. الله او د مسلې م ورته پته وه دا زنانه وه محمدي د مسلې م ورته پته وه د زنانو متعلق دا مسله ده که دي چېرته سړو سره یو ځای مونځ راغی نو دوی به داسې کوي چې د سړو سب به بیا به د ماشومانو سپي بیا به ورپسې چې دی نو که چېرته اجړاګانې د هغې سپوي بیا به وروستو د زنانو سپي ځکه چې د فتنې خدشه زیاته ده. نو ما پسې یو سپ ولاړ دوی پسې بل هغه په درېیم سپ کې ولاړ پته ورته. نو وحیث ما کنتم په کوم ځای کې چې تاسو فولو وجوهکم د دې وجې مطالعه کوئ د دیني کتابونو هسې هم زنانه اکثریت کو روزګار یا سړو له هم پکار ډېر زیات چې دیني خاص کر د مسایلو د کتابونو خو د چا په مشوره په خپله خوښه نه خلک بیا چې په خپله خوښه څوک د جادوګانو کتابونه ګوري څوک د پالونو ګوري څوک د څه ګوري. وحیث ما کنتم کوم ځای کې چې تاسو فولو وجوهکم وګرځوئ مخونه خپل تاسو مخونه خپل وګرځوئ شطره طرف د مسجد حرام ته وان الذین یقینا هغه کسان اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب لا یعلمون ای پوهېږي انه الحق چې دا بدلېدل له قبلې دا حق دی. ګوره چې چاته کتاب ورکړی شوي تورات او یا انجیل زبور وغیره نو په دغه کتابونو کې دې ته راغلي دي چې دا به داسې پیغمبر چې دې به دوو قبلو ته مونځ کوي نو دې ته دا پته چې دا حق دی خو دا خو دې هسې حرامیتوب کوي. انه الحق چې دا قبله چې دا بدلېدل د قبلې چې دا حق دی من ربهم د رب د جانب نه وما الله نه دی الله بغافل نه خبره عما د هغه څه نه یعملون چې دوی کوي. ولئن اتیت الذین او کچر تر اوس الله رب العزت دی وای کته دې ته هر څومره عقلي جوابات وي یا دې ته دې کتابونه خو دې تا سر مني نه نو چې بس یو خبره نه مني سله به سر خرابې پرېږده چې بس د کشاني. ولئن اتیت الذین او کچر تر راوړي دې ته هر قسمه اوتل ولئن اتیت الذین او کچر تر راوړي هغې کسانو ته او کچر تر راوړي هغې کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوي دي کتاب بکل آیت هر قسمه نشانې هر قسمه نشانې هر قسمه دلایل ولا راوړي نشانې ولا راوړي ما تبعوا قبلتک دې تابعداري نه کوي ستا د قبلې دې ستا د قبلې تابعداري نه کوي وما انت بتابع او تم تابعدار نه تابعداري کوونکي نه قبلتهم د قبلې د دوی تم د قبلې تابعداري نه کوي. وما بعضهم بتابع نه دي بعضې د دې ځینې د دې بتابع تابعداري کوونکي قبلت بعض د قبلې د بعضو د بعضو د قبلې دین د یو بل د قبلې تابعداري نه کوي. دې کې په خپل یهودیانو کې ډلې وي یهودیانو به چې دي نو په بیت المقدس کې یو ګټې ته غالبا مونځ کو او عیسایانو به پکې بل ځای کې هم دغه بیت المقدس ته به مونځ کو هغوی به پکې بل ځای ته مونځ کو نو دوی خو د خپلو د یو بل د قبلې تابعداري نه کوي دا ته څنګه یو شوي دي. وما انت بتابع او ته نه یې تابعداري کوونکي قبلتهم د قبلې د دوی وما بعضهم او نه دي بعضې د دوی بتابع تابعداري کوونکي قبلت بعد د قبلې د بعضو ولئن اتبعت او که چېرته تا تابعداري وکړه اهواءهم د خواهشاتو د دوی من بعد رسو د هغې ما جاءک چې راغلی تا ته من العلم د علم نه انک یقینا ته اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین یې به د ظالمانو نه دا ما تا ته خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تابعداري نه کوي ما تا ته وایي چې دې په لاره مه ځئ خپله لاره راټینګه کې اسلام راټینګ کې. اوس دا کم کسانو چې دا قبله نه منله یا د اسلام خلاف تلو الله رب العزت وایي چې دا دي چې دا پیغمبر نه مني وایي دي دا پیغمبر داسې پیژني چې داسې څنګه چې دي خپل بچي پیژني
بچو کې بیا هم دا خطا کیږي د هغې نه زیات چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني د هغه نشانې پیژني د هغه مخ پیژني مخ مبارک د هغې اداګانې پیژني د هغې روزې مبارکې د هغې باڼه مبارک د هغې تر دې چې د هغې پوزه مبارکه د هغې چې دی غوږونه مبارک د هغې غاښونه مبارک د هغې جنګونه د هغوی یو اندام د هغې هر څه تذکره چې ده نو دا په دغه د دې په کتابونو کې راغلی چې ویښته مبارک به یې داسې سترګې مبارکې به یې داسې مخ مبارک به داسي خو دې د ضد او د عناد د وجې نه نور دې ته پته ده خو دې ایمان نه راوړي الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتابه چې ورکړی شوي دي د کتابو الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی شوي دي کتابو یعرفونه دي پیژني دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دره کما یعرفون لکه څنګه چې پیژني ابناءهم بچي خپل لکه څنګه چې پیژني دوی ابناهم بچي خپل بچي پیژني وان فریقا منهم ویقینا ویو ډله د دوی نه د یکتمون الحق چې پټوي حق لره وهم یعلمون او دوی پوهیږي دې کې یوه ډله ده چې هغه حق پټوي حالانکې دوی پوهیږي په دې باندې چې دا حق دی الحق حق چې دی من ربک ستا د رب د جانب نه دی الحق حق ثابت دی من ربک ستا د رب د جانب نه فلا تکونن بس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ته د شک کوونکو نه مه کېږه حق چې دی دا ثابت دی الله رب العزت وی ولکل وجهة او د پاره د هر امت یو قبله داسې نه ده چې صرف ستا د امت لپاره د یو طرف مقرر کړی شوی دی نه د هر امت لپاره یو قبله وه د هر چا یو طرف دی د غیر مذهبه چې دي د سره چې آسماني کتاب ورسره نشته هندوان چې دي هغې هم د بوت یو طرف ته مخکې بوت ته ورمخکې شاکۍ خو ورته نه که نه دغه شان د هر چا دپاره یو طرف دی هغې هغې طرف ته مخ کوي یهودیان کوي نصارا کوي دا نور مذهبونه کوي الله وایي د هر امت دپاره مې یو طرف پیدا کړی ځکه دې کې اتحاد او اتفاق دی اوس که چېرته یو طرف نه وي نو تا به وي چې سړیه زه به چې دی نن مرخاته ته کوم ما به وي چې زه د بل طرف ته کوم د بل به او جلاده نن سبا دور وي چې کېدای شي ښځو خاوند خپلو کې جګړه کوله خاوند به وي چې نن خو زه دې طرف ته مسلم دي ښځه ورته ما خو نن جګړه کړه نن زه د بل طرف ته کوم وره دا وي هغه یو هندو که نه هندو چې دی نو هغه چېرته قبلې ته مخ کړو متیازې کولې حدیث کې منه راغلی چې قبلې ته به نه شا کې چې اودسماتي کې او نه به ورته مخ کې او دغه شان اودسمات دي وچول وغیره هر څه کې مسله دا ده که په لټرین کې او که بار یې که په هر څه کې خو ته به قبلې مبارکې ته نه شا کې هسې ناسته کې هم قبلې ته په کس شاکول نه پکار که چېرته داسې کېدي شي چې ستا قبلې ته مخ راشي نو ښه خبره تکه شان قبلې مبارکې طرف ته به توکاڼې نه توکې چا چې قصدن توکاڼې تو کړې نو دا توکاڼې به د قیامت پر ورځ حدیث مبارک کې راځي د ده په تندي باندې سخا داغ به یې ټول خلک به پیژني احتیاط پکار احتیاط په دې کې چې قبلې مبارکې طرف ته توکاڼې تو نه کړې شي دا احتیاطي خبره ده خیر نو یغه هندو چې دی هغه چېرته قبلې ته مخ کړو مسلمان بیا پاسه رایې ښي ودربو ښي ووهو ورته چې قبلې څنګه قبلې ته دې مخ کړی دا نرزویه ښي ووهو په سبا باندې مسلمان قبلې ته مخ کړو امتیالې کولې هندو پرې راغی نو چې هندو پرې راغی ورته چې پرون دې خو ما ته کنځئ چې خو مسلمان د هاتو باندې ایښ کړم زه دې خو تباه کړم نن دې ورته خپله مخ کړی دی یا هغه ورته بیا یې پرتوغا خو تړکلی بیا یې پرې راکېښود وی چې سړي زنګ خپله قبله ده که زه ورته مخ کوم او که شا کوم څه ته ستا قبله خو نه زنګ خپله ده او ستا څه کار دی ته ورته مخ که چې چل درته وښیم نو داسې کار دی چې زمونږ که خپله ده هغه هغې کې شک نشته خو قبلې مبارکې ته مسله دا ده چې نه نارینه نه زنانه دا به چې دی په اودسماتي کې نه شا کوي نه به مخ کوي دغه شان خپې غځول قبلې مبارکې طرف ته دې کې ډېر دا بند دي دا به نه کړي ولکل وجهة او د پاره د هر امت یو قبله وه ولکل وجهة او د هر امت دپاره وجهة یو قبله وه وجهة ولکل امت ولکل او د پاره د هر امت وجهة یو قبله وه هو مولیها چې دی مخ اړونکي د دغې طرف ته فاستبقوا الخیرات بس جلدي وکړئ په نیکۍ کې تیزي وکړئ په نیکۍ کې یو بل نه په نیکۍ کې وړاندې شئ مسلمانانو تاسو په غیبت کې د یو بل نه وړاندې کېږئ
تاسو په چغلې کې د یو بل نه وړاندې کېږئ نه پنې کېږئ اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله را به ولي الله رب العزت تاسو لره جمیعا ټولو لره الله به م راجمع کي الله به م راولي میدان محشر کې بیا به څه کوئ ان الله یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی. اوس الله رب العزت مختلف خدای په کوئی که چرته په سفر کې هم قبلي طرف ته مخ کا که په کور کې هم مخ کا که په روانه هر حالت کې چې دي نو قبلي طرف ته مخ کا. ومن حیث خرجت ومن حیث خرجت او د کوم ځای نه چې راوځې ته ومن حیث او د کوم ځای نه خرجت چې راوځې ته فول وجهك بس وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وانه او یقینا دا مخ اړول دغه مسجد حرام ته للحق دا حق دی دا حق من ربک استاد رب د جانبنا دا استاد رب د جانب وما الله وندي الله رب العزت بغافل نه خبر عما پس باندې تعملون چې تاسو کوي. ومن حيث خرجت او کم ځای کې چې تاسو فولي وجوهک او چې کم ځای مې تاسو فول یا د کم ځای نم راوځي تاسو ومن حيث خرجت او د کم ځای نم چې راوځي تاسو فولي وجهک بس وګرځو مخ خپل شطر المسجد دا بار بار چې دینو د الفاظ یو شان دي ځکه درته ډېر مې یو شان دي ټول بس معنی ته لږ خیال وکړه چې یو ځای ورته خیال وکړه بیا ټوله معنی یو شان ده. فولي وجهك بس وګرځو مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم نو وګرځئ مخونه خپل شطره طرف ته مسجد حرام ته لئلا دفارد دی یکون للناس چې نشي په خلکو باندې علیکم د خلکو دپاره علیکم په تاسو باندې لئلا دفارد دی یکون للناس چې نشي د خلکو دپاره علیکم په تاسو باندې حجتون څه دلیل داسې نه چې څه یو خوا مخکې څه نه نه ټول دغې طرف ته مخکې چې بس د خلکو دپاره څه جګړه او یو څه بل څه دلیل پاتې نه شي. الا الذین مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم کوي منهم د دوی نه فلا تخشوهم بس مه یریږئ د دوی نه واخشوني ها زمان او یریږئ الله وایي د چا نه مه یریږئ د لالا ماما کاکا نه مه یریږئ صرف زمان او یریږئ الله والا حکم اول اپناو کې بیا وروستو چې دي دا نورې کیسې دي. ولأتم نعمتي الله رب العزت وایي چې دا قبله مې ولې تاسو له دا درکړه دپاره د دې چې دا خپل نعمت په تاسو پوره کړم دا ما چې کوم نعمت دی کعبې والا نعمت کعبه څنګه چې دا پیغمبر په ټولو کې اوچت دی اعلی دی او دا ټول امت ته د اعلی دی دکه شان دا کعبه مبارکه قبله په ټولو کې اعلی ده. ولأتم نعمتي او دپاره د دې چې پوره کړم دا نعمت خپل علیکم پتاسو باندې ولعلکم تهتدون او د پاره د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ. کما ارسلنا لک څنګه چې را لېږلي دي مونږه فیکم په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو نه ستاسو د جنس نه د انسانانو نه یتلو چې بیانوي علیکم په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږ ویزکیکم او پاکوي تاسو لره ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکوي تاسو لره د کتاب والحکمت او د حکمت په دې کې بل خبره تېره شوې وه ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت و چې پاکي کوي ستاسو علم تصوف ته یا مراد یا د فقه علم ته مراد دی چې تعلیم درکوي تاسو د کتاب د قرآن پاک احکامات درته ښایي په دې پوهي والحکمت او د دې هغه فائدې او نقصانات درته ښایي یا والحکمت او سنت ته مراد دي. ویعلمکم او ښایي تاسو ته ما هغه څه لم تکونو تعلمون چې نو تاسو ته په هغې باندې علم تاسو ته هغه شي ښایي چې تاسو ته د هغې علم نه و. فاذکرونی بس یاد کړئ ما لره اذکرکم زه به یاد کړم تاسو لره وشکرونی او زما شکر وباسئ ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ. خبره داره حدیث شریف کې راځي چې څوک زما ذکر ځان له کوي الله رب العزت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایي زه د هغه ذکر ځان له کوم. څوک زما ذکر چې په مجلس کې کوي زه د هغې نه په اعلی مجلس کې کوم چې د فرشتو مجلس دی او څوک چې دی نو څومره ډېر ذکر کوي خدای ډېر یادوي ته د خدای طرف ته لږ ور روان شي خدای ته له ډېر را روان شي ته یو لاس ور نږدې شي خدای پاک د هغې نه زیات درشي. الله رب العزت تا ته ښه نږدې دي نو ته الله رب العزت یادوه الله رب العزت به تا یادوي. ته الله رب العزت یادوه په دعا سره د الله دعا غواړه الله به تا یادوي د دعا په قبلولو سره. ته الله رب العزت یادوه
پس سره د دعا په بخښنې سره الله نه غواړه چې بخښنه راته وکړه، الله به تا ته بخښنه وکړي. توبه به دې قبوله کړي، د خدای نه دعا غواړه، الله یادوه، الله به تا ته بخښنه وکړي، تا به یاد کړي. ته د الله رب العزت نه د رزق د پراخۍ سوال کوه، الله رب العزت به تا یاد کړي، تا ستا رزق به پراخه کړي. دکه شان مختلف څیزونه بلا معنی راتلی شي، بس ته سوچ کوه خو واشکروا لی، او شکر وباسئ زما. الله رب العزت وایي زما شکر ادا کا. که په تا باندې هر قسمه امتحانات راشي، بس چې څوک درته وایي چې څنګه یې، که هر قسمه بیمارې، وایي د الله شکر دی، الحمدلله، د خدای ناشکري مه کوه. هغه یو کس و که نه وایي د هغه خپې لاس ټول ګډوډ و، خراب و، بلکل سخت وي، چې عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې دا وګوره په ده باندې دې به د الله شکر پس ادا کړ، ته د به سرخوړو ښېګړه د سر څه ښېګړه شته. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې ولې دې متیازې په اسانه نه کوي، که دا متیازې والله خدای بند کړي دې به څه وکړي. نو هر انسان ته څه ناڅه خدای پاک چې دا ته مسلمان پیدا کړي، د دوی نه لوی نعمت څه کیدی شي. ته وګوره کافران دي څومره لوی لوی کارونه کوي، څه هغې نه جوړوي، کوم شي هغې نه جوړوي، بس اسلام ورسره نشته، ناکام، بس د دنیا زندگی د څومره به الله رب العزت تر استقامت په اسلام را نصیب کړي. نو وشکروا لی، او شکر وباسئ زما، ولا تکفرون، ناشکري مه کوئ. الله رب العزت وایي که چېرته م شکر وباسو نعمت به م زیات کړم، که ناشکري م وکړه بس بیا زما عذاب سخت دی. الله دې وساتي.